أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. دا سورة البقرة آية نمبر 40 نا تر دا آية نمبر 46 پوری انشاءاللہ ننظم سبقی. تیرو آیتونو کی اللہ رب العزت دا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ذکر فرمائی لو. اوز دی آیتونو مبارکو کی اللہ رب العزت دی زنا دا بنی اسرائیلو تذکر ذکر کردی دا چی پا بنی اسرائیلو باندے اللہ رب العزت سمر انعامات کردیو او ہوئی دا اللہ رب العزت سرا کما وعدہ کردیوا دا غی ټولو تفصیلی واقعات چې کوم دی په دې آیتونو کې ذکر دي او هغوی ته یاد دهاني د هغه خپلو نعمتونو چې الله رب العزت په هغوی باندې کړي وو او د هغوی د الله سره چې کوم دی وعده هم کړې وه او بیا هغه وعده یې چې کوم دی پوره نه کړله او الله رب العزت د هغې د ایفا دپاره هغوی ته دا ارشاد فرمایل چې تاسو ویریږئ زمانه چې ما په تاسو باندې دومره انعامات کړي دي او بیا چې کوم کتاب هغوی باندې نازل شوی و دا داسې کتاب دی چې ما په دې کې ستاسو دپاره احکام شریعه چې کوم دی هغه ذکر کړي دي او په هغه احکام شریعو کې تاسو رد البدل کو د خپل خواهش هغه حکم دی واغستو او چې کوم په تاسو باندې ګران وو هغه دین وباسو رد البدل پکې وکړو. حالانکه تاسو په خپل چې کوم دی د کتاب لوستون کیه او خلقو د چې کوم دی تاسو حکم کوئ د نیکۍ او ځان د دې نه چې کوم دی وباسئ او حال دا چې تاسو د دې کتاب ویونکي یئ او بیا د مانځه ذکر الله رب العزت کړی دی چې تاسو مدد غواړئ په صبر سره او په مانځه سره. بېشکه دا مدد غوښتل دا ګران دي مگر په هغه چا باندې چې هغه د الله رب العزت نه یریږي. او د دې آیتونو مبارکو کې چې کوم احکام ذکر شوي دي علما او مفسرینو د هغې تفصیلي واقعات چې کوم لیکلي دي هغه به انشاءالله ذکر کېږي. یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اے زامنو د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کړئ تاسو نعمتي نعمت زما التي هغه نعمت انعمت علیکم چې کړی وی دی په تاسو باندې اوفو او وفا وکړئ بعهدي په وعده زما باندې اوفي بعهدکم چې وفا وکړم په وعده ستاسو باندې و ایایا فرهبون او خاص لما نه پس ویریږئ. اوس دلته اوفو چې کومه وعده دوی د الله سره کړې وه هغه وعده څه وه هغه وفا کوئ په وعده زما باندې یعنی دی بنی اسرائیلو ته چې اولاد د حضرت یعقوب علیه السلام دی په دوی کې موسی علیه السلام پیدا شوی دی او تورات په ده باندې نازل دی او د فرعون نه د خلاصي الله رب العزت دوی له اسباب جوړ کړي چې کله دوی د فرعون نه الله خلاص کړ
او په شام کې چې کوم دی د دوی دپاره د اوسېدلو الله رب العزت انتظام برابر کو. نو الله پاک دوی ته په تورات کې حکم کړی چې تاسو به په احکامو د تورات باندې ولاړ اوسئ او کوم یو پیغمبر چې په تاسو کې زه درولېږم نو تاسو به د هغه مددګار وئ، د هغه مدد پکوئ او بادشاهي به تاسو وي، بادشاهي به ستاسو وي. که چېرې تاسو د هغې نافرماني وکړله نو بیا به دا بادشاهي ستاسو نه چې کوم دی پاتې وي. او دارنګې که چېرې تاسو د یو بل خوشامد شروع کو او په خپلو کې چې کوم دی په اغنیاو کې دارنګې تاسو د هغې متابعت شروع کو او تاسو اصلي مسلې که پټې کړې د تورات چې کوم احکامات ما ذکر کړي دي نو بیا به تاسو په ګمراهۍ کې شئ او دا کارونه به چې کوم دی هغوی کول، لیکن د الله رب العزت د هغه وعدې خیال یې ونه ساتو. نو الله رب العزت ځکه عرض کوي چې اوفو بعهدي، وفا وکړئ په وعده زما باندې، اوفي بعهدکم چې وفا وکړم په وعده ستاسو باندې، یعنې ستاسو سره چې کومه وعده ما کړې ده زه به په هغې باندې وفا وکړم، هغه به پوره کړم. لیکن که چېرې تاسو زما د وعدې خیال وساتلو. وآمنو اور ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې نازل کړی دی، ما مصدقا لما معکم چې تصدیق کوونکی دی، چې تصدیق کوونکی دی د هغې کتاب چې ستاسو سره دی. ولا تکونو او مکیږئ تاسو اول کافرین په اول په شروع کې د کافرو کېدونکو نه به په دې کتاب سره، یعنی انکار مه کوئ. ولا تشترو اور ماخلی تاسو بی آیاتی بآیاتون زمون ثمنا قلیلا لږ شانتي قیمت، و ایایا او خاص لمانا فتقون او یریږئ. یعنی تاسو ته چې کوم کتاب ما در کړی دی او کوم احکامات مې په هغې کې شریعه ذکر کړي دي نو علما فرمایي چې په هغې کې احکام شریعه په تبدیلېدو سره چې کوم دی دوی به چې کوم آسان حکم و هغه به منتخب کو، چې کوم ګران به هغه به چې کوم دی ختم کو. نو علما فرمایي چې احکام شریعه کې تبدیلول په دوه قسمه باندې وو. یو خو هغه و چې بالکل ظاهرول به نه، دې ته کتمان ویلی کېږي، او که چېرې پټوو به او هغه حکم به پټ نه شو، ظاهر به شو، نو په هغې کې به بیا خلط ملط یعنی ګډوډوالی چې کوم دی راوستو او دې ګډوډوالي ته چې کوم دی لبس ویلی کېږي. نو الله رب العزت د دې دواړو نه چې کوم دی هغوی منع کړي وو چې تاسو به په دې کې ګډوډوالی نه کوئ. ولا تلبسوا الحق او مه ګډوئ رښتیا یعنی حق بالباطل په دروغو سره، وتکتموا الحق او مه پټوئ حق، وانتم او حال دا چې تاسو تعلمون پوهیږئ په دې خبره باندې، یعنی په دې خبره باندې تاسو ښه پوهیږئ چې دا د الله رب العزت کتاب دی، آسمانی کتاب دی او موږ له چې کوم دی د هدایت لپاره راکړی دی. لیکن بیا هم چې کوم دی موږ د دې ډېرې خبرې پټو، کتمان کوو، لبس کوو په دې کې، او د دې دواړو نه چې کوم دی الله رب العزت دوی منع ګرځولي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو د دې آیتونو نه بعد چې کوم دی کوم آیتونه الله رب العزت نازل کړي دي په هغې به انشاءالله حضرت عمر قول راځي. ولا تلبسوا الحق او مه ګډوئ حق بالباطل په دروغو سره، وتکتموا الحق او مه پټوئ حق، وانتم او حال دا چې تاسو تعلمون پوهیږئ په دې خبره باندې. واقیموا الصلاة او قایموئ لمونځ لره، وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات، ورکعوا او رکوع یعنی لمونځ کوئ مع الراکعین لمونځ کوونکو سره یا د رکوع کوونکو سره. اتأمرون الناس آیا حکم کوئ تاسو خلقو ته بالبر په نیکۍ سره، وتنسون او هیروئ ځانون انفسکم ځانونه خپل، وتنسون او هیروئ انفسکم ځانونه خپل، وانتم او تاسو
حال دا چې تاسو تتلون الكتاب تلاوت کوئ د دې کتاب یا ولله کتاب یعنی تورات افلا تعقلون پس تاسو عقل نه لرئ واستعینوا اور مدد غواړئ بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځه سره وانها او بشک دا مونځ لکبیرة ډېر سخت دی الا مگر که سخت دی علی الخاشعین په یریدونکو باندې یعنی دا د هغې خلکو دپاره سخت دی چې څوک د الله نه یریږي او چې څوک د الله نه یریږي د هغې دپاره سخت نه دی. اوس دلته الله رب العزت فرمایي چې تاسو مدد غواړئ په صبر سره او په صلات سره. څه معنا؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ با ویل چې صبر په دوه قسمه باندې دی. یو صبر کول دی په غم باندې دا هم غوره کار دی، لیکن ډیر غوره هغه صبر دی چې د حرامونه د الله تعالی بنده ځان وساتي. یعنی یو انسان ته تکلیف پریشانی مشقت بیماری دکھ ورسېدو او د پاغه باندې صبر کی دام بهترینه طریقه ده، لیکن وی غوره صبر هغه دی چې د الله د حرام اشیاءونه مشتبهاتونه حرامونه د دین خپل ځان وساتي، وی دا د ټولو نه بهترین صبر دی. والصلاة او مدد غواړئ تاسو په مانځه سره. څه مطلب؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بچ هر کله یو سخت امر پیش راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با مانځه طرف ته چې کوم دی متوجه شو. دارنګه په یو روایت کې راځي چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته چې خبر ورکړی شو د مرګ د ورور چې دا غنو قسم وو نو دې په سفر کې وو او انا لله و انا الیه راجعون ویل او ډډې ته شو 2 رکعاته مونږ وکړو او دا آیت اولستو چې واستعینوا بالصبر والصلاة، یعنی موږ ته د الله طرفه دا حکم دی او دا د تمام اولاد آدم ته دا حکم دی، تمام انسانیت ته دا حکم دی چې تاسو په صبر سره او په مانځه سره چې کوم دی د الله نه مدد غواړئ. چې کله تاسو ته تکلیف در ورسي، څه مشقت در ورسي، یا تاسو خفه شئ یا تاسو غمجن شئ یا تاسو ته چې کوم دی دکھ درد بیماری در ورسي، نو په هغه وخت کې تاسو صبر کوئ په هغه سخته باندې او په مانځه سره چې کوم دی د الله نه مدد طلب کوئ. ان شاء الله الله رب العزت په دغه سخت وخت چې کوم دی مشکل حالات چې کوم دی دغه صبر او دغه مانځه او برکت باندې ختم کی. او بل ځای کې الله فرمایي ان الله مع الصابرین، الله وی چې صبر کوونکو ملګری ما. الله يتوفى الانفس حين موتها، چې کله یو انسان په سخت باندې صبر وکي نو الله رب العزت د هغه صبر کوونکو سره دی او د هغه صبر الله رب العزت چې کوم دی بدله او جزا ورکړي. دارنګي و انها لکبیرة او بشک دا موږ ډیر سخت دی الا مگر که سخت نه دی علی الخاشعين هغه خلق باندې چې د الله نه یریږي. سمانا مگر په یریدونکو باندې الله تعالی نه. سفیان ثوری رحمت الله علیه ویل دي چې مال اعمش رحمه الله نه تاسو کو چې خشوع ست ویل کیږي. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمای چې مال اعمش رحمه الله نه چې دا یو بزرګ دغه نه تاسو کو چې خشوع ست ویل کیږي او خشوع څه شیز دی. ندراته ویل چې اے ثوری ته غواړي چې د خلکو امام شوي او خشوع نه پیژني. خشوع دا نه ده چې سړی غټ خوراک شروع کی یا شړې جامې چې کوم دی واغوندي او دارنګې ټیټ سر چې کوم دی په خلکو کې ګرځي، بلکې خشوع دا ده چې غټ او غریب یعنی مالدار او غریب بنده په حق کې یو رنګ وګڼي او کم یو کار چې الله تعالی در باندې فرض کړی دی نو هغه په عاجزۍ او په خاکسارۍ سره ادا کړي. مطلب دا دی چې ته د الله رب العزت په بندیانو کې په عدل سره چې کوم دی زندگی تیره کړي. دا نه چې دا مالدار دی بس د رعایت وکما او دا چې کوم دی بني اسرائیل ولې تبا شو په دې خبره باندې چې هغوی به یو خدای الله حکم پټاو او سخت حکم چې کوم دی هغه غریبانو ته وړاندې کو او
مالدارانو نه به چې کوم دی پیسې واغستلې، رشوت به یې واغستو او هغوی ته به چې کوم دی نرم حکم وړاندې کول. په دې وجه باندې چې کوم دی الله هغوی غرق کړل او تباه او برباد کړل. الذين او هغه کسان یظنون چې یقین لري په دې خبره باندې انهم چې بشک دوی ملاقو دوی به خامخا مخامخ کېږي ربهم رب خپلتا یا ملاقو ربهم دوی به ملاقات کوونکي دي د خپل سره. وانهم او حال دا چې بشک دوی الیه راجعون دي الله طرف ته ورګرځېدونکي دي. یعنی الله رب العزت د دوی ته ګمان دی، دا یقین دی چې مونږ به الله رب العزت ته چې کوم دی ودرېږو او الله رب العزت به چې کوم دی زمونږ نه بیا د زندګۍ تپوس کوي. نو په دې وجه باندې الله رب العزت وایي چې کوم خلک زما نه یېرېږي د هغوی په زړونو کې زما یره موجود وي. الله وایي زه به هغوی له په هغوی باندې دوه یرې نه جمع کومه، بلکې هغوی به زما په رحمتونو کې راشي او کو زما په نعمتونو باندې به چې کوم دی راشي او د هغه سخت او یره چې کوم دی هغه به ترې نه لرې کړمه. دارنګې بني اسرائیل چې کوم دی په حب جاه کې او دارنګې په حب مال کې او په باطني امراضو کې چې کوم دی الله رب العزت مبتلا کړي او الله رب العزت په دې کې په دغه مرضونو کې نورم د هغوی اضافه وکړله، ځکه چې هغوی به استعانت نه کو او صبر به نه کو. په دې وجه باندې الله رب العزت د هغوی هغه زندگی چې کوم دی په هغوی باندې تنګ کړله. او دا اوس هم د الله قانون دی چې څوک د الله نه یېرېږي د الله رب العزت نه یره په زړه کې وي او د ده دا خیال وي او دا ګمان وي، دا یقین وي چې زه به الله رب العزت ته چې کوم دی ودرېږم او الله به ماته ځان ما مخامخ ځان ته ودرېږي او بیا به زما چې کوم دی زما د کړو تپوس کوي. نو انشاءالله دنه به هېڅ قسمه چې کوم دی ګناه صادره نه شي. الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ تقصیرات ګناهونو ته معاف کړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت واغفر لنا يا إلهي بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله